یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې زه یو مسجد ته ورغلم او په هغې کې د ماښام اذان وشه او د اذان نه بعد او د فرضو په منځ کې بعضې خلکو نفل مونځ کوو، 2 رکعته نفل یو کړل. آیا دا مسله څنګه ده؟ نو کم خلک چې د ماښام د اذان او د اقامت په منځ کې 2 رکعته مونځ کوي، نفل مونځ ادا کوي، نو هغې دا یو حدیث بیانوي، حدیث د حضرت عبدالله ابن معفل رضی الله عنه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بین کل اذانین صلات، د هر دوو اوازونو یعنی مراد نه اذان او اقامت چې د دې په منځ کې مونځ دي. 2 کرته نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل په دریم ځل وی لمن شاء، حدیث کې راغلی چې د هر اذان او اقامت په مابینځ کې 2 رکعاته مونځ دي، خو چې د چا خوښي. نو دا کم خلک چې 2 رکعاته نفل د ماښام د اذان نه بعد کوي د اقامت او د اذان په منځ کې، نو دا حدیث بیانوي. خو زموږ د احناف رایه دا ده چې د ماښامې د اذان نه بعد کې نفل کول دا مکروه دي، فقهای احناف ذکر کړي. خو حدیث کې خورالل چې هلته کې اذانینو منځ کې 2 رکعاته نفل شته دي، بین کل اذانین راغلي، او احناف وایي چې مکروه دي. نو ای احناف دا قول د کراهت د خپل ځان نه کوي کنه حدیث مقابل کې شته دي. نو ګور اول جواب خدا دی چې یو حدیث کې راغلی لمن شاء، کله چا خوښي، نو کو څوک کوي او کو څوک نه کوي، دواړه د حدیث نه معلومیږي. خو لیکن بل یو حدیث مبارک کې راغلی دی د حضرت عبدالله ابن بریده اسلمی رضی الله عنه روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر دوو اذانونو په منځ کې 2 رکعاته مونځ دی، خو ما خلا صلات المغرب، ما سیوا د ماښام د مونځ نه. نو ګوره یو حدیث مطلق بیان شه چې د هر اذان او اقامت په منځ کې 2 رکعاته مونځ دی، خو بل حدیث چې کوم دی مقید راغی هغې کې استثناء راغلی ده چې د 2 اذانینو په منځ کې یعنی اذان او اقامت په منځ کې نفل شته دي، خو بغیر د ماښام د مونځ نه. نو دې حدیث مبارک کې د ماښام د مونځ استثناء راغله، خو دا حدیث مبارک سنن دارقطنی کې ذکر شوی دی. نو ځکه حدیث کې چې کله استثناء رااله نو فقهای احناف دا قول وکړه چې د ماښام د اذان او اقامت په منځ کې نفل نه کیږي، او قول د کراهت د دې وجې نه کړی دی چې تاخیر او رستوالی راځي د ماښام په فرض کې، بیا ځکه د ماښام مونځ متصل د اذان پسې کول دا لازمي او ضروری دی.